توصین بها پس ته پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کړی په دې باندې زنانو او دین او پس ته پوره کولو د قرض نه دا بار بار دې دپاره وایي چې اکثر دا خلک بیا نه ورکوي فإن كان لكم ولد او که چېرې ستاسو دپاره بچي وو د سړي اوس خبره کوو سړی مړ شو او بچی هم پاتې شو او ښځه هم پاتې شوه نو فإن كان لكم ولد که ستاسو لپاره بچی و هلک او جینۍ نو فلهن ثمن مما ترکتم بیا فلهن ثمن دې زنانو دپاره اتمه برخه ده د هغې نه سړو چې تاسو پرېږدئ یعنې سړی مړ شو ښځه پاتې شوه د سړي بچي دي نو ښځه په اتمه برخه باندې به ده اوس اکتفا کوي اتمه برخه مال به اته ډېري کي نو اتم به دا والي که دا یوه ده نو هم اتم به علي او که دا څلور دي نو هم به اتمه علي سړی مړ څلور ښځې پاتې دي دوه پاتې دي درې پاتې دي یوه پاتې ده او بچي لري نو اتمه برخه به دا علي اتمه برخه من بعد وصیة توصون بها او دین وإن كان رجل بل یو خبره کو وإن كان رجل يورث كلالة او امرأة كلالة دا دلته پروت دی که چېرې و یو سړی وراثت وړی کېده د هغه نه په طریقه د کلاله والي باندې ګوره کلاله دې ته وایي ما لا اصول له ولا فروع له کلاله دې ته وایي چې مور او پلار هم نه لري او زوی او لور هم نه لري یعنی لا اصول له ولا فروع له او امرأة کلاله یا زنانه کلاله ده وراثت تی په طریقه د کلالتوب وړی کېږي نو څه به کوو وله اخ او اخت د دې کلاله دپاره رور دی یا د دې کلاله دپاره خور ده نو څه به کوو فلکل واحد منهما السدس بیا هر واحد د دې خور او رور دپاره شپږمه برخه ده شپږمه برخه به ورکوو فإن كانوا اکثر من ذلك که دا خور رور ګڼو زیاتو نو په هم شرکاو په ثلثي دا ټول خویندې وروڼه بیا په درېیمه برخه کې شریک دي دا مال به درې ډېري کو یو ډېری به راوالو دي له به ورکو من بعد وصیة یوصى بها او دین غیر مضار په داسې حالت کې چې دا وصیت کوونکی به ضرر نه وي ورکوونکی ورثو ته وصیة من الله دا دی وصیت د جانب د الله نه والله علیم حلیم الله تعالی پویا او حلیم مانا بردبار دی دا د وراثت مسئلې ختم شو تلک حدود الله دا د الله تعالی پابندۍ دي دا د الله تعالی پولی دي ومن یطع الله ورسوله چا چې تابعداري د الله او د رسول وکړه یدخله جنات تجری من تحت الانهار نو دننه به کې دی لره الله پاک باغونو ته چې چلیږي به لاندې د هغې نه مختلفې ولې خالدین فیها اتمام نعمت دی همیشه به اوسیږي په دې کې
وذلك الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده. ومن یعص الله ورسوله چاچه نافرمانی وکړه د الله او د رسول ويتعدى حدوده واوړي د الله د پولونو د الله پولې ماتې کړي يدخله نارا خالدا فيها دنه بکی الله دلره اورتا چې همیشه به اوسیږي په دې اور کې وله عذاب مهین در پاره عذاب سپکونکی دی ځکه د خدای دین ته سپک کتلی وو نو دقسې به الله تعالی دې سپک نو دا اللہ تعالیٰ دا حدود ذکر کو اوس دی حدود دا ذکر نرستو اللہ تعالیٰ دا حدود اگا تقسیم ذکر کئی چه چانا پا کم کم اندازہ بانی گناہ کی گی نو آگا تا پا آگا اندازہ باندے بیا سزا ورکڑی کی گی واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم آغا زنانا چراتلو کی بد اخلاقیتا من نسائکم دا زنانا استاسونا یعنی زناکاریو کی دا ابتدائی احکام دی خد شریعت فاشهدو علیہم اربعتا منکما گواہان نسی پا دی باندے سلور ستاسونا مانا دادا مسلمانان زکا چی کافر گوئی پا مسلمان جائز ندا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا قرآن کی ذکر دی دا کافر گوئی پا مسلمان نشی چلے دلے ندا فاشهدوا علیہن گواہانون سی پا دیوانے سلور ستاسونا یعنی سلور مسلمانان بگوئیو کی دا بڑا مسئلہ دا چی پا شریعت اسلامی کی پا ہر مسئلہ کے دو گواہان ضروری دی اور زنا دا دسی باری کا مسئلہ دا چی پا دی کے پا دو گواہانو کار نکی گی سلور گواہان بگوئی کئی علوسائی تھی زکوائی فَإِن شَهِدُوا که گواهانو که دوی گویو کرا چه آو دے زنانو بد اخلاقی وکڑا نو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ بند کئی دی لرا پا کوٹو کے بس فلک کمرے تیدن نکا اور پسرا پورے کا دار دے جیل شو دا ابتدا کے دا مسئلہ و ابتدا کے تفصیلی حدود نو را گریلا حتی یتوفاہن الموت حتی چی مڑی کی دیلر مرگ پدا کوٹو کے بپرتی و مرگ براشیست بمڑیشی او یجعل اللہ لہن سبیلا او یا با اگرز اللہ دید پارا لار یو لار بولا اللہ رو باسی بیا لگا زمانہ بعد نبی اکرم فرمائے حدیث کی راضی خضوع عنی والیمانا فقد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ دید پارا لار رویستلا اللہ دید پارا لار الار دادا چی که شادی شده زنانهی خاون والا خزی او دا زناو کی نو دید پارا رجم دے او وعده والا جنائی ندا آگے زناو کرا نو دا آگی دا پارا بیا دوری والدی پہلے بدوری ورکو نبی کریم فرمائے الحکم اللہ راولی گا
دا روایت اور حدیث کی بتا سو لراش واللذان یاتیانها آغا دعا کسانو یاتیانها چراشی دی بد اخلاقیت منکم ستاسونا نفعازوهما پس تکلیف ورکی دی دوارو تا فإن تابا کدوارو توبو ویستلا واصلحا درستک اخپل عمل لرا فأعرضوا عنهما مخوار وید دی دوارونا ان اللہ کانا توابا الرحیما یقیناً دے اللہ توبہ قبل ان کے مہربان یاتیانہا کے ضمیر دا کی پاحشے تراجی دے نو کچر تراتلو کی دے پاحشے تستاسونا یو دو کسان دا عام طور سر آغا کسان دی چه نابالغ دی او ناپوی دی او دا بد عملی اکی دا ابتداء اسلام کے خبر ہوا نفعازوهما دوی لزرر ورکی پا چپڑو بانی اوہی پا سپلو بانی اوہی پا لختو بانی اوہی چی بیا بگوره دا کار نکے فإن تابا کا توبه اویستا چی آئندہ بدانکو غگونی اونیول و اصلح اخپل عمل درست کا آئندہ نو پا اعرضو عنہما بیا دین مخواروا کینا مڑا تا چی وڑو کے وی دسی دسی دی کڑی او تا چی وڑا وی دسی دسی دی کڑی دین بزان ساتھی فاعرضوا عنهما مانا دادا چی مخوالا وید دینا ان اللہ کان توابا الرحیما یقیناً اللہ دیر توبہ قبل ان کے مہربان دے نو اللہ دیر لوی مہربان ذات دے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة خامخا قبول د توبه فالله باندې د هغه کسانو د پاره دي يعملون السوء چې کوي بد عملی لرا بجهالة پناپوی سرا گناہ کوي او د گناہ نه خبر نه دی چې دا گناہ ده یا د گناہ نه خبر دے خود گناہ دے عذاب نه خبر نه دے خبر دے چی دونا عذاب دے خود عذاب سکلے نه دے ثم یتوبون من قریبو بیا توبو باسی د لنڈے زمانینا توبو باسی یعنی دی کے ٹیم نہ خرچ کئی فوری اللہ تا غگون نیسی فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا پدا کسان قبول توبی بو کی اللہ کو دی باندے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا دے اللہ تعالیٰ پویا حکمت والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ نشترے قبول توبے لِلَّذِينَ دا آگے ایک بدقسمت خلق دا پارا يعملون السيئات چکی بدو عملو لرا حتی اذا حضر احدهم الموت حتی چی حاضر شی او تند دویتا مرگو نو قال وی انی تبت الآن کلجتا مرگ حاضر شی وقت زنکدن راشی نو دے بیا چگی وی انی تبت الآن زوستو بو باسما نوی بابای چی منگی مات کی نو بڑے ہوئی دے یار اس توبہ باسی ددی خلقو توبہ نہ قبلی گی بیا ذکر چی حدیث کی رازی مالم یو غرغر دے چی سو پوری سا مریتا نہیں راگلی اللہ توبہ قبلی یہ دا سادے مریتا راشی دروازہ دا توبہ بند شی
وللذین یموتون وهم کفار او دارنگی نشتره قبول د توبه دا کسان د پارا چی اغا مری او وهم کفارون بدقسمت پا حالت د کفر کی ملشی اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان تیار کرے دے اللہ وی منگ دی د پارا عذاب درناک دا درناک عذاب تزی يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا اے ایمان والو یا ایها الذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو لا یحل لکم حلال ندی ستاسو لپارا دا ان ترثوا النساء کرها چی تاسو پا وراثت سرویسی زنانا پا مجبوری باندی او لا تعزلوهن ممن کوي دې زنانو لرا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن دې دپاره چې ویسئ تاسو د دینه ببعض ما بعضې هغه ویرا هغه مهر ببعض ما په بعضې هغه مهر آتيتموهن چې تاسو دوی له ورکړی وي الا یاتین بفاحشة مبینه مگر که راتلو کی دا په یو فاحشې ښکاره باندې نو دا ځان له خبره ده او عاشروهن بالمعروف وخت تېروئ د دې زنانو سره ژوند تېروئ زنانو سره په ښه طریقه باندې فإن کرهتموهن که چېرته دا زنانه تاسو په څه وجه باندې بده لګي تاسو ته نو فعسى ان تکرهوا شیئا پس قریب را چې تاسو به یو شی بد ګڼئ ویجعل الله فیهن خیرا کثیرا او ګرځولی به یې الله ستاسو دپاره په دې کې یو ډېر لوی خیر که چرې دا زنانه تا ته په د رنګ په لحاظ سره کمزوري ښکاري نو کېدی شي سبا لاله نیکان بچي راوړي دا ستا دپاره نوره د آخرت په لحاظ سره یو لویه ګټوره ښځه ثابته شي نو داسې به نه کوئ تاسو نو دا داسې مسله وه د جاهلیت په زمانه کې چې کله به پلار مړ شو او مهره مور به پاتې شوه نو بس هغه کم مشر زوی چې به و بس هغه به پرې قبضه واچوله او هغه به ورسره نکاح کو یو صحابی دی نیک صالح دی وفات شو او د هغه میره مور ده هغه میرې مور ته وویلې هغه هلک چې زه به تا سره نکاح کوم نو هغې ورته ویل چې ته خو ما ته زما بچی ښکاره کېږي ته زما زوی ما ته ښکاره کېږي البته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی بنفس نفیس زه به لاړه شم او د هغه نه به معلومات وکړو نو چې دا معلومات وکړو نو دا آیاتونه نازل شو او دا ثابته شوه چې میره مور بیا زامن نشي اخیستلی دا ممنوع ده
دا منع ده. دیتا پر روایاتو دا حدیث کے نکائی متعی نکائی مدغه نکاح ورته وایي مقطع ورته وایي نکاح مقطع ځکه دا قانون دی چې کونډه ښځه د مخکني خاوند صفتونه موجوده خاوند ته کوي نو دې موجوده خاوند د هغه خاوند سره په زړه کې کینه پیدا کېږي نو دا اوس چې دې کونډه ښځه د هلک واګېسته نو دا مور به ورته د پلار صفت کوي نو دې هلک او د پلار په منځ کې به هغه اختلاف او هغه بغض به پیدا کېږي چې هغه شرعا بالکل گنجایش نه لري نو ځکه وایي وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج او که اراده وکړئ تاسو د بدلولو د یوه زنانه په ځای د بلې زنانه باندې لکه به طور مثال یوه زنانه ده او اوس سړي ویلې چې یاره بس دا به طلاقه کړمه او د دې په ځای به د پلانۍ سره نکاح وکړم نو وآتیتم احداهن قنطارا او ورکړی تاسو یو د دې دوو زنانو لره قنطارا مالی کثیره مخکنۍ ښځې له د ډېر لوی مهر ورکړی دی اوس ته دا بدلول غواړي چې دا ښځه بدله کړمه او بله ښځه دې په ځای باندې راولمه نو فلا تاخذو منه شیئا د دغه مال قنطار ویلی کېږي مالی کثیره چې د غوا سرمن ترې نه ډکېږي د سرو نه دې ته وایي قنطار فلا تاخذو منه شیئا ما اخلی د دې نه هېڅ چیز اگر چې قنطار ولی نه وي اتاخذونه آیا ته اخلی د دې ښځې نه دغه مال بهتانن په دې باندې چې په هغې باندې الزام ولګوئ چې چونکې دا داسې داسې وه و اسم مبینا او تاسو علی دې لره په دې باندې ګناه ښکاره دا ښکاره ګناه ده چې دا د هغې حق دی او ته اوس دا تبدیل کوې او په بانې سازۍ د هغې نه د دې مال د هغې د لاس مروړل او لاس تاوول او د هغې نه دا مال په طریقه باندې حاصلول وکیف تأخذونه دا د عقل نم خلاف ده وکیف تأخذونه څنګه به دا مال تاسو د دې ښځې نه هلئ وقد افضى بعضکم الی بعض یقینا رسیدلي دي بعض ستاسو بعضو ته دا کنایه ده د جماع او د کورواري نه چې تاسو بعضې بعضو ته چې کومه دی نو رسیدلي یئ ښځه خاوند ته او خاوند ښځې ته ښکاره شوی دی یو بل سره تاسو میل ملاف کړی دی او د هغې باوجود ته به اوس دې مال ته لاس نیسئ او دا مال به د هغې نه اخلي واخذنا منکم میثاقا غلیظا او دې ښځو اخیستې ده ستاسو نه یو وعده کلکه چې هغه نکاح دی ستا او د دوی په منځ کې نکاح شوی دی دغه کلکه او مضبوطه وعده ده دا به څنګه تاسو ته به ماتوي ده دې وجې نه وکیف تأخذونه وقد افضى بعضکم دې وجې نه حدیث کې راځي یو سړی د خپلې بیبي سره یو ځای شي د شپې او دا سړی سمانه خلکو ته د خپلې ښځې بیان کوي او یا یو زنانه د خپل خاوند سره یو ځای شي د شپې او هغه سهار له خلکو ته د هغه د خپل خاوند بیان کوي چې هغه داسې و او هغه داسې و او هغه داسې دا باقاعده ممنوع ده دا خبره خاوند به د ښځې پټ الونه او خاوند به د ښځې پټ
او ښځه به د خاوند پټ حالونه یو بل ته نه وایي. دا به د خلکو مخکې بیانې نه، د دې نه بلکل منع راغلې ده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا فنکاح مالی تاسو ما نکح آباؤکم آغا زنانا چی پنکاح بانی اگیستی ستاسو پلارانو، د کمو زنانو سره چې ستاسو را پلارانو نکاح شوی اتاسو په نکاح بانی نشی اگیستی. من النساء د زنانونا الا ما قد سلف مگر سچر جاہلیت په زمانه کې مخکې تیر شوی دی نو خو تاسو ته معاف دی. انه کان فاحشه یقینا دا خو ډېر د بې حیایۍ کار دی چې د پلار ښځه سړی په نکاح باندې اخلي. ومقتا او دا بغض او کینه ده، دې سره د پلار او د زوی په منځ کې بغض او کینې پیدا کیږي. وساء سبیلا او ډېره ناکاره لار ده. اوس الله رب العزت د محرمات یو فهرست تاسو ته ذکر کوي چې د کومو زنانو سره په شریعت کې او په اسلام کې د کومو زنانو سره به نکاح نه کیږي. نو د هغې بیان حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي په تاسو باندې ستاسو میاندې عامې دي چې مور وي او که د مور مور وي او که د مور مور وي او زه ورپسې نو ستاسو میاندې په تاسو باندې حرام دي. وبناتکم او ستاسو لور په تاسو باندې حرام دي. لور ده او د لور لور ده او د لور د لور لور ده او د لور د لور لور ده. او اخواتکم او حرامي دي په تاسو باندې ستاسو خویندې. خور درې قسمه ده، پلار شریکه او مور شریکه هغې ته شقیقه وایي، او یو پلار شریکه ده هغې ته علاتی وایي، او یو مور شریکه ده هغې ته اخیاپي وایي. که اخیاپي خور ده، که علاتی خور ده، او که اعیانی خور ده، درې واړه حرامي دي. وعماتکم او دارنګې ستاسو تروریانې په تاسو باندې حرامي دي. عما د تره خور ته وایي، ستا د پلار خور چې هغې ته عمه وایي. نو حرامي دي په تاسو باندې تروریانې ستاسو، که هغه ستا د پلار علاتی خور ده، که اعیانی خور ده، او که اخیاپی خور ده. او وخالاتکم دارنګې ستاسو ببوګانې، ببو د مور خور ته وایي. حرامي کړی شوي دي په تاسو باندې ستاسو ببوګانې، ستا د مور خور ده، نو که پلار شریک او مور شریکه ده اعیانی ده، او که مور شریکه ده اخیاپي ده، او که پلار شریکه ده مانا علاتی ده. درې واړه حرامي دي. او بنات الاخی او دارنګې هغه
لونا د رور ورېرې په سړي باندې حرامي دي ورېرې وبنات الاخت او دارنګي هغه لونا د خويندو یعنی خورزیم په سړي باندې حرامي وامهاتکم اللاتی ارضعنکم دا خو هغه محرماتو چې دې تعلق د نسب سره اوس قرآن هغه محرمات ذکر کوي چې د هغې تعلق د رضاعت سره دی د پیو سره دی یو وړوکي دی یو زنانه پی ورکړه نو دغه ته مرضعه مور وایي د هغې سره نکاح رسې بند دی لکه څنګه چې د خپلې مور سره بند دی نو امهاتکم اللاتی ارضعنکم او دارنګې میان دې ستاسو هغه هم حرامي دي چې تاسو له تی درکړی دی تی ستا رضاعي مور ده او اخواتکم من الرضاعه دارنګې هغه خویندې ستاسو د رضاعت نه دا هم حرامي دي اوس خرګنۍ په وجه باندې چې کومې دا په حدیث کې راځي چې اووه قسمه شپږ قسمه ښځې د نسب نه حرامي دي نو شپږ قسمه د رضاعت نه هم حرامي دي او دې تفصیل په حدیث کې راغلی دی و امهات نسائکم او دارنګې حرامي دي په تاسو باندې ستاسو هغه خواخیانې د مور د ښځې ستا د ښځې چې کومه مور ده دی ته خواخې وي نو خواخیانې هم بندي دي و امهات نسائکم وربائبکم التي فی حجورکم او پرکټۍ ستاسو هغه چې ستاسو په پرورش کې دي من نسائکم ستاسو د زنانو نه دي التي هغه زنانه دخلتم بهن چې تاسو کوروالی کړی دی هغې زنانو سره داسې زنانه کونډې ته اخیستې دي د هغې لوڼه پاتې دي او دغه کونډو ښځو د خواله هم ته ورغلی یې نو دغه ربایب چې دي دی ته پر کټۍ موږ پښتو کې وایو دا هم حرامه ده په سړي باندې دا هم بنده ده فإن لم تكونوا دخلتم بهن او کچره تاسو دخول نه کړی پرې زنانو باندې کونډې ښځې سره د نکاح وکړو او خواله ورغلی نه او دا دې طلاقه کړه او اوس د لور سره نکاح کې نو کولی شي نو فلا جناح علیکم بیا په تاسو باندې ګناه په دې کې نشته دی وحلائل